بسم الله الرحمن الرحیم. سراجی ولا سبق نمبر 41 فصل فی الحمل. دې ځنه به نن موږ د مسائل غوله خای حمل ولا حمل چې شتل شي په خېټه کې کم بچای وي هغه د پر شریعت طرف نه څه حصہ ده او دی هغه ولا سم مسائل د مصنف رحمت الله علیه دلته کې دا وضح کیدله. مخته دا مسله خای چیرې د حمل د پر سوره موده ده. سوره موده کې حمل پیدا کیږي هغه نه بعد په خېټه کې نو وسیږي به روزي. دې کې تخای چې دې کې خبرې خو ډېرې دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې حمل د پر 2 کال دی، بس 2 کال چې پراشي بس بیا نه پاتې کیږي. شی بی بنا روایت هم شته کنه لا يبقى الولد في رحم امه اكثر من سنتين ولو بذل مغزل. ای کده سروي ولا د استانی ولا کوم سروای څه د وړوک دورا ټیم برابر یا دومره لګ مقدار برابر بیا بچای نه پتی کیږي دی ولا سیره خو زر تیریږي کنه ولو بفلکت ما ذل فزار غله تکلی قدم مړکا معنا دا ک دومره غنی لکټی ما سی کڼ دی ویلنی سدوا کوله پراشه بس بیا بچای ډایرک پیدا کیږي. تین امام ابو حنیفه استدلال کړو سمدا خبري خای اکثر مدت الحمل د حمل ولا ډیره موده چې د هغه نه بعد بیا بچای په خېټه کې نه پاتې کیږي رحم کې سنتان 2 کال دی عند ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب په مذهب کې. وعند ليس بن سعد رحمه الله ليس په مذهب کې د 3 سنین 3 کالو پرې بچای خېټه کې پاتې کیږي. وعند الشافعي رحمه الله 4 سنین. امام شافعي امام مالک وغيرها وايي چې 4 کالو پرې بچای خېټه کې پاتې کیږي. انداسې ځنه علماء مذهبونه نور اشته. وعند الزهري رحمه الله 7 سنین. امام زهري سبي چې 2 کالو پرې پاتې کېدل شي لکه یو الک پیدا شوی زوحاک نمیدو اڅنګ مور نه پیدا شو خندیدل وا غاټ شو خېټه کې تیار کام نه کام مدد حمل سوره دینه مخکې نشي کېدای بچای دی چې واقل 6 اشهر شپږ میاشتې کام مدد بس دینه مخکې بچای سره کېدای نشي به شپږ نه چو زیات چې 4 میاشتې بعد 4 میاشتې چو کول چې نیم کول چې بس 2 کول صرف بس خامخته دا مسله خایڅ چلو یو حزه د حامله ده اوس دغه بچی د پاره به سوره حساب پرېږدول شي لکه نصاب تقسیمېدو میراث تقسیمېدلو کسان مړه شو مثال اوس مړه شو د دې مړی نو کوم شیان پاتې شي د ټولو ته خو به حساب ورکې ورکول شي کنه د بچی خو حساب شته کنه دې ته مو سوره حساب ورکو او دا پاته نه لکه دا بچای به نر کېږي که ښځه کېږي ښځې ولا حساب ته پرېږدو که د نر ولا پرېږدو دا مسله د توضیح کې ښایي. ځنه علمای د 4 زمانو برابر حساب ته پرېږدی یا 4 لونو برابر. امام محمد صاحب سنا 3 زمانو یا 3 لونو برابر حساب ته پرېږدوا. لیس ابن بل روایت کې د سره غلی سنا 2 بچای حساب پرېږدی. حسن صاحبان دا کول دا خو صحیح خبره ده د سدي و بچی یا دی وی لور ولا حساب ته پرېږدول شي فتوا پاندی بنی د خودی د پر یو زمیندار زمینګړه بخستل شي. دا خبرو کې به ضروري ده خبر اوس کې دي چې ويوقف للحمل حمل د پاره کې دول بشي عند ابي حنیفه رحمه الله امام سے په مذهب کې ودرول بشي نصیب 4 بنین 4 بنات د 4 زمانو برابر سید 4 لونو برابر ايهم اکثر کومه زیاتې پکې ويوتا لبقيه الورثه اقل الانسبا چې کوم نور ورثه ته بکامي سیر کړل شي. وعند محمد رحمه الله يوقف نصيب 3 بنين او 3 بنات ايهم اكثر. امام خمسی چې 3 زمانه د 3 لونی صبر کله شي کوم شي پکې زیاتې بقایا به تقسیم شي. رواه ليس بن سعد د اساس ليس نه دا روایت راغلی دی او په روایت اخرى بل روایت کې د شي راغلی امام محمد نه چې نصیب ابنین 2 زمانو حساب تفرید ول شي او قول الحسن دا د حسن صاحب قول هم ده د هم د شی ته لیدي. واحد الروايتين عن ابي سفريم الله روایت د امام يوسف صاحب نه راغلی دی رواه عنه هشام د هشام ته نقل کړی دی. وروى الخصاف رحمه الله عن يوسف رحمه الله امام خصاف سيد امام يوسف سيد نه نقل کړی دی چې انه يوقف النصيب ابن واحد او بنت واحده دی و بچي یا دی وی بچي برابر حساب ولکې دول شي وعليه الفتوا پم دی لکه صدر شهید سے بلی دی ويخذ الكفيل على قوله خو بدی بن دون زمینګړه بخستل شي ضامن. خامخ بیا مسله خای چې کله کله حمل شي دی مړی نوي او کله کله شي دی بل چانه څنګه مثلا دی مړی نه لکه یو سړی د مړ شو دی ولا خزه حامله پاتې شولونه دا دی اندی بچای دا کنه دا مړ شو دا وګوره خزه پاتې شو بچای پاتې شو دونه مړ شو دی تل شي حمل من المیت دی مړی ولا بچای.
بل د شي چې د مړي نه بچای نه بلکې د بل چو نه بچای وي لکه سړی مړ شو ای زوی زوی پاتې شو خو یا لمسی د مثال یا بل څوک د دینه نه و د هغه والا به بېله مسله اوس همدا خبره ښایي فإن کان الحمل من المیت که دا حمل د اندي مړي نه و معنا خپله بنې خوان مړ شو ښځه یې پاتې شه بچای و وجعت بالولد دغې ښځې بیا بچای پیدا شو څوره ټیم کې لتمام اکثر مدت الحمل د مدعا د حمل چې ډیره ده 2 کاله د څنګه 2 کاله پوره شو بچای پیدا شو یا او اقل منها 2 کالو نه کم کې پیدا شو خو شپږو میاشتو نه ورسته شپږو میاشتو کې نه د 2 کالو نه مخته څه 2 کاله پوره کېږي د شپږو میاشتو نه دلې دې منځ کې کوم بچی پیدا کېږي دا به دې سړي نه شمرل شي او داسې حالاتو چې دغه ښځې کله بچی پیدا شوی نه و پیدا کېدو دې ټیمه پورې دې اقرار نه و کړی چې مو عدت تېر ده ولم تکن اقرت بانقضاء العده دې ښځې د عدت تېرېدل اقرار نه و کړی نه یریسو دا بچی که ژوندی د خپل پلار نه به یې سا وړي که بیا په خپله مړ شولو مثال وال ژوندی بیا ورسته مړ شو یورث عنه دینه بیا میراث میلیږي کسانو ته وان جاءت بالولد لاکثر من اکثر مدت الحمل که بیا 2 کالو نه بعد بچی پیدا شو اکثر مدت حمل 2 کاله لا یرث دی بچی ته به میراث نه میلیږي ولا یورث دینه چا ته به نه میلیږي دا خو دې صورت مسله شو که نه څه د مړي نه دا بچی شوی معنا دماغه نه وین کان من غیری که بیا د بل شو نه معنا المساوي یا بل څه و وجاءت بالولد ل6 اشهر بچی شپږو میاشتو بعد پیدا شو او اقل منها شپږو میاشتو نه مخکې یرث دی د به میراث میلویږي وان جاءت بالاکثر من اقل مدت الحمل که مدت حمل چې کومه کامه میاشته دینه زیاته باندې راوله 8 میاشتو بعد 2 میاشتو بعد 9 میاشتو بعد میسوده خدای که بچای خپل د دینه نه و ان جاءت به الاکثر من اقل مدت الحمل شپږو میاشتو نه زیاتې راوړو لا یرثو بیا دا میراثونه نه وړي ځکه هغه ټیم کې علوق نه وشو استقرار حمل نه وشو فإن خرج خاص مخته مسله خیری بچای د پیدا کېدل ټیم کې د لګ راوتلو یا ډیر راوتلو دی به څه مسله یې بیا فإن خرج اقل الولد که بچای لاغونې راوتلو پیدایش ټیم کې ثم مات پاندی حالات کې مړه شولو سارې راوتلو لاغونې یا خپې راوتلې مړ شو پاتې نه ولګېدله بس لا یرث دې ته میراث نه میلېږي ځکه دا مړ شوی ده وإن خرج اکثرو که ډېر بدن یې راوتلو ثم مات هغه نه بد شي وجې نه مړ شو لکه بدن سره سارې راوتلو سینې پرې راوتو دا پوره شولو یا خپو باندې راوتلو نه مه پرې وکنه ثم ماته مړ شو یرث بیا دې ته میراث میلېږي همدا خبره ښایي فإن خرج الولد که بچای پیدا کېدلو مستقیما سیده شو فالمعتبر صدر بیا سینې پرې که روغ وي که نه د بیا ورسته روغ شماره چې دې باندې جنازه به کوي دې به د غسل ایر کوي وغیره شی به کوي یعنی اذا خرج الصدر که سینه یې راوتله کله ټوله یرث بیا د میراث خیستل شي وین خرج منکوسا که بیا الټا پیدا شو خپو باندې پیدا کېدلو فالمعتبر بیا دې کې معتبر دی سرته نه مه پرې که ژوندی و ورسته مړ شو به دې ته ژوندي و له حکم ورکول شي میراث وغیره له مسله بیا هم جری کېږي